زمونږ په زندګۍ کې کومه مسایل، مصایب، تکلیفونه، ناکامۍ، کومه مشکلات دي، نو د دې ذمهوار، د دې قصوروار مونږ خپل ځان نه بلکې نور خلک ګرځوو. مثال په طور باندې کومه ورځ په ورځ چې بیمارۍ سیوا کېږي، دې ذمهوار الله پاک دی. یا تقدیر مسله، قسمت مسله، زه چې غریب یم نو د دې قصوروار دا دی. इस मुल्क में गरीब के लिए कोई जगह नहीं। ये हुकूमत सिर्फ बतें करती है और समाज ने हमें क्या दिया है सिवाय मुश्किलात के। حالات، زمانہ، والدین زمون بے بسو، غریبانو، لاچارو، کمی مسئلې چې موجود دي، کما ستونزو مونږ مخ یو، د دې ذمهوار سیاسي پارټي یا د هغې یو رهنما قصوروار هغه ګرځو. کمه غربت، افلاس، ناانصافۍ، کرپشن دی، نیپوټیزم دی، لا قانونیت دی، خودمختارۍ فقدان دی، د جنگل قانون دی، یا کم دا ظلم بربریت دی، دا ګن مونږ اکثر سسټم باندې ورچو. It's because of the government. They are responsible for this inflation and unemployment. It is all their fault. ټیک ته زه دا نه یم چې د دې قصوروار مونږه 100% په خپله یو، برعک وجه ده د دې مسایلو مصایبو هغه مونږه خپله یو. مونږه د ډېر زیات غلط فهمیانو یا د کنفیوژن شکار یو، او کله چې کنفیوژن راځي دې کې زمون دماغ چې کوم نیورل سرکټ دی د سیګنل سلیکشن، یعنی کله دغه نیورل فایرینګ کیږي، ډېر زیات سیګنلز ریسپټر سایډ کې سلیکټ کیږي. ساده الفاظو کې انسان کنفیوز وي، واضح سوچ یا بامانی گفتگو یا مؤثر استدلال سره ذمهداري قبوله کړو چې او د دې مسایلو ذمهوار زه پخپله یم. شکایت کول مونږ پرېږدو او خپل ځان ته ګوته ونیسو. اجتماعي طور یا انفرادي طور مونږ محنتي قوم نه یو. د شعور لیول هم زمونږه چې مونږه دې مسایلو حوالې سره داسې پروډکټیو ډسکشن، مسایل چې څومره زیات څومره خلک د هغې متعلق خبرې اترې کوي نو هغه مسایل به ډېرېږي. د دغه مسایلو په حل باندې، د دغې مسایلو په جړ باندې، په وجوهاتو باندې بحث کوي نو دغه مسایل ورو ترو ختمېدی هم شي. اصلاح او د بهترۍ اولنی قدم زمونږ دغه غلط فهمیانې تسلیمول دي. ځکه یو کس ځان ته نه وایي چې زه بیمار یم نو دې ډاکټر له ځي او د هغه علاج ممکن نه دی. نو که چېرته مونږ دا کنسیډر کړو چې د دې هرې خبرې ذمهوار مونږ خپله یو، نو امید شته دی چې دغه مسایل